قدرمن اوریدونکو ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته یو ځل بیا وایي په خیر راغلی او خپرونه ده په زیبا هنرونه کلتور او تاریخ. هغه به داسې کله کله ډېر سور خبره راویسته. زه ورسره ما ایډ هاک ټیچینګ کو کالج کې ورسره، نو هغه یو ډېره ښه خبره یې ورځ وکړه. ما ته وایي امینه وایي دا کلچر نه دی، وایي دا خو بس د کلي چاره ده. نو داسې په خپل انداز وایي دا د کلي چاره ده، کلچر د کلي چاره ښکاره دی چې هغه د مثلا د لباس په شکل کې دی، د نور داسې څیزونه. ګوره کلچر او اګریکلچر هم یو بل سره تړلي، لکه ارټ هم زمونږ د تهذیب یو دغه دی، اوجره هم دی، مطلب یو اداري دي زمونږ د تهذیبونو اداري د ټولو تهذیبونو د هغې سره لباس هم دغه کوم جوړي، لکه صادر زمونږ د تهذیب یو حصه ده. داسې یو د تهذیب ښکاره اړخ وي، یو د تهذیب باطیني اړخ وي، یعنی یو ایکسټرنل کلچر یو انټرنل وي. دغه ثقافت او تهذیب دا باطینی پهلو یا اړخ چې دی، نو دا د دغه ټولنه کې چې کوم خلک اوسي، یعنی د دوی اخلاق، د دوی جمالیاتي تصور، د دوی روحاني او مذهبي تصورات، د دوی روایات، د دوی روحاني تجربات، د یو قوم په حیثیت کې د دوی خوبونه، شریک خوبونه، انفرادي خوبونه، دا د دوی روحاني تصورات د خپل ماحول په حواله باندې، د دوی د خپل اقتصادیاتو باره کې دننه چې کوم سوچونه وي، د موسمونو په تناظر کې یا په رڼا کې د دوی چې کوم په روحونو کې ناز دستورونه، رسمونه، رواجونه، دا د دوی یو اړخ دی. بیا چې کله دغه رسمونه، رواجونه په معروض کې راښکاره کېږي، د دوی لباس، د دوی د کړو وړو، د دوی د اوسېدو انداز، د دوی ادارې، د دوی اجره، جومات، لکه زموږ د پښتنو چې به موږ وایو، نو دا بیا خارجي تهذیب دی. دا باطینی او خارجي تهذیب چې دا یو بل سره انټ ریلیټډ، یو بل سره تړلی وي. صرف دوره ده که نه چې دا کوم خارجي تهذیب چې نو دا زر زر بدلیږي، دې کې ځینې څیزونه زر زر بدلیږي، خو دا باطینی تهذیب چې دی نو دا اکثر په زرګونو کاله مخلي په کې بدلون. خو بل دا چې شاعر د یو قوم شاعر، ادیب، مصور دکه آرټ یا دا کلچر چې دی نو دی له هم یو شکل ورکوي. دا نو بهترین آرټ چې کوم دی که نه، نو د باطینی او خارجي تهذیب یو مکمل آینه وي. بهرحال دا خو بیا آرټ کې به راځي، خو د انګریزۍ ژبه کې چې څه ته کلچر وایي، کلچر نو د دې لغوي مطلب د زراعت او یو مطلب یې زراعت هم دی، لکه اګریکلچر حصه ده او څیزونه ښایسته کول. نو څنګه چې ما مخکې وویل که نه چې په معنوي اختلاف خو لږ شته، خو تهذیب، ثقافت او کلچر چې دی نو دا د یو قام قبیلې ټکي دي. بلکې دا موږ ویلی شو چې د انګریزي ژبې دا کلچر چې دی که نه، نو دا په داسې پروفیسر ایډورډ یو خبره کوي چې هغه وایي چې دا کلچر چې دی نو دا داسې یو سالم ټولنیز دغه دی، یو دا ټول اړخونه په خپل ذات کې نیولي چې په دې کې ټول علمونه د یو قوم، د ټول فنون، د هغه رسمونه، رواجونه، عقیدې، قوانین او دغه چې کوم استعدادونه وي چې دغه دا د دې دا د ثقافت دی، د ابتدایي شکل دی. دې چې کله ډیولپ کېږي په مخ کې ځي، نو دا نور د ادارې جوړول شروع کړي او د دې شاخونه تهذیب یو دې ته وایي لکه په څانګو کې ویشل، نو دا دې بیا ترقي شروع کړي، نو دا تهذیب شي. بیا چې کله دا تهذیب مخکې روان شي او دې بیا انډسټري پیدا کړي، ساینس او ټیکنالوژي پیدا کړي، ښارونه اربنایزیشن شروع کړي، ښارونه آباد کړي، نو دا بیا تمدني. نو لکه دې بیا دې سره سره یو دې کې هم زوال شروع، یو مروج زوال داسې چې د کې هغه معصومیت پاتې نشي، چې دې کله تمدن ته وردن نشي نو د کې یو جبي پاتې نشي، د کې بیا بزدلي هم راشي، د کې چې کوم دی نو نثر دی پیدا کړي، شاعرۍ په ځای باندې، د کې چې دی نو بیا د ده په دا کې دروغ هم ډېر شي، دې کې منافقت هم راشي په دې خارج ژوند کې دی چې سي لکه دا د داسې وګڼه چې لکه بندۍ ماشومي بیا ځوان شي، ډېر ښکلی شي، ځوان شي، بیا نیمزاله شي لکه زمونږ، بیا بوډا شي، بیا مړ شي، بیا ترېنه نور بچي پیدا شي. یو ګل چې شي مړه وي نو سل ګلونه، دقه شان د تهذیبونو کیسه وي، عظیم تهذیبونه البته په نور په نوسو کړوسو په شکل کې ښکاري، دای په شکل کې بیا ښکاري. مطلب دا چې ای په څه څیزونه پریزرو شي، ځینې چې کله کلچر ته د ساینس او ټیکنالوژي سپورټ حاصل شي، د اقتصادي طور سره مضبوط شي، نو بیا هغه کلچر په ټوله دنیا هم خورېدی شي، لکه نن چې په کوم ګلوبل کاټیج یا ګلوبل ویلیج کې کوم تهذیب را روان دی، نو هغې ته ساینس او ټیکنالوژي سپورټ حاصل دی، ګنې هغه خو ښه نه دی،
هغې کې چې کوم دی نو هغه روحاني طور سره دیوالیه دی. موږ سره چې دی نو روحاني طور سره ډېر مضبوط کلتور دی. زمونږ د رشتې نظام ډېر مضبوط دی. خو چونکې هغوی وله دغه ورکړی د سپورټ د ساینس او ټکنالوژي، نو هغه په دنیا باندې چې خلک جبه زده کوي نو ورسره کلچر هم ځي. نو د کلچر چې کوم دی دا موږ دا ویلی شو قدرمنو اوریدونکو موږ اخلو دمې طرف ته یو ګام او تاسو به هم زموږ سره اوسئ. نورالامین یوسفزۍ صاحب، جی زه خو وایم چې نن په کوم زیبا هنرونو باندې تاسو خبرې وکړې او ورسره څه لږه شان په کلچر باندې یعنې کلتور باندې تاسو خبرې وکړې، ورسره تاریخ پاتې دی. نو زه وایم چې دا لږ وخت داسې اورېدونکي به زموږ سره په لین باندې وي چې هغوی به پوښتنې هم لري. پوښتنې به لري، پوهه به لري چې موږ ګایډ کړي، داسې خلک به وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر د جد الله احسان دی. ستاسو دعاګانې دي، تاسو څنګه یې؟ خیر الله فضل دی. ښه جي، روژانه پېژنګلو را سره وکړه لږه. زاهد زمان سهر. زاهد زمان سهر صاحب هرکلی درته وایو. سهر صاحب باران بابا بچې زموږ ډېر ښه ملګری یم. زه د تعالی خیرالي وایم او دا د کلچرل په باره کې زما یو سوال دی. جی جی. چې کلچرل زموږ کلچر کې دا تیزی باندې چې نصاب کې شامل شي. دویم دا چې میډیا دې ته مثبت شي، لکه څنګه چې دی د جونګړې پروګرام حواله ورکړه یا کلیوال رنګونه چې عزیز کول، چې داسې زموږ میډیا سرکاري میډیا هم او چې کوم د پښتانه خپله میډیا ولري. دا خو لکه دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. موږ له دا ډېره مننه کول پکار دي چې د یو ټلویزیون مشر او مالک پښتون نه وي او هغه بیا هم په خپل اداره کې چې دنه دومره ښه پروګرامونه پیش کوي. خو د پښتنو سره په اربونو روپۍ دي جی او بلا مالدار خلک دی ورسره. نو پکار دا چې هغوی دا یو ښه کاروبار هم دی چې هغوی خپل ټلویزیون دغه کړي او هغوی خپل قامي تاریخ او خپل قامي کلتور د دې دواړو باندې باقاعده یو سیریز وچلوي. هغه د ډرامو په شکل کې هم، د شاعرۍ په شکل کې هم، هغه د مباحثو په شکل کې هم په هغې باندې خبره وشي. نو زما خیال دی چې دا دوه چې دي که نه بنیادي. درېیمه خبره هغه چې یو قوم سره ساینس او ټکنالوژي وي او د هغوی اقتصادیات مضبوطي، نو مجبوراً خلک د هغوی ژبه او د هغوی کلتور خپلوي. کله چې مسلمانان په ټوله دنیا حاوي وو نو د دوی کلتور په ټوله دنیا حاوي وو. نو دغه شان د پښتون کلچر چې دی، د پښتون ثقافت چې دی، د دوی دودونه او دستورونه، لکه زه دا وایم چې نن هم په حجره کې دوره زور شته، ځکه چې حجره چې دا زموږ پارلیمنټ دی، پارلیمنټ هاوس دی، جرګه زموږ پارلیمنټ دی، مرکه زموږ ډیلیګیشن دی، ننوات زموږ اپالوجي ده، دغه زموږ سیز پایر دی، تیګه مېلمستیا زموږ هاسپیټیلیټي چې کومه ده دا هم د دې بله. زه دا خیال لزوم چې د دنیا ټولې مسلې په دې جرګه حل کېږي، ځکه چې جرګه ډسپیوټ ریزولوشن باډي ده، مسلې هوارئ. خو چې موږ خپل بچي د دې خبرو نه خبر کړو، د دې احساس کمترۍ نه راوباسو، نو دا به کېږي چې دا د نصاب حصه شي او بیا به انشاءالله چې دی نو دا ټولې مسلې به ورو کم از کم د دې دور مطابق. یو دا خبره کوم چې یو زموږ داسې ادارې دي چې نن سره تلی شي. ځینې داسې خبرې په کلچر کې چې نن سره بیا نه ځي، لکه اوس مثلا ته که وایې چې زه به نن هم په هغوی باندې رټ چورلوم، نو دا به چې ټوبیل راغی نو هغه د منځه ووت. کله چې کور په کور نلکه شوه نو ګودر به خامخا ځان بایلي. خو دا حجره، دا جرګه، دا مېلمستیا، دا خانداني نظام، دا زموږ مستقل قدرونه دي او ادارې دي او دا نن هم د ټول انسانیت ضرورت دی. اقوام متحده چې کینی خو جرګه کوي که نه، نو په اخلاص سره جرګه چې نو هغه خو ټولې مسلې هواروي او ټولې تنازعې روغوي. نو زما خیال دی چې زموږ په کلچر کې زور شته دی او دا چې پښتون تر څو ژوندی وي نو د ژبه به انشاءالله هم ژوندی وي، د کلتور هم. خو موږ له پکار دا چې دا موږ د نصاب حصه کړو او میډیا موږ خپله ولرو. قدرمنو اورېدونکو، ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته یو ځل بیا وایي په خیرالۍ خپرونه او زیبا هنرونه، کلتور او تاریخ. قدرمنو اورېدونکو، ستاسو کالونه، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه هم ډېر په ګڼ شمېر کې را روانو او هیله لرم چې ستاسو به را روانې هفتې ته هم زموږ ډېر انتظار وي، سترګې په لار به یې، ځکه چې زموږ سره په دې خپرونه کې نورالامین یوسفزۍ صاحب ډېر په ناروغه وجود باندې او په ډېره نوزګارتیا کې دوی موږ له وخت راکوي. نو هیله لرم چې تاسو به موږ ته بیا هم سترګې په لار یې. نورالامین یوسفزۍ صاحب په تلو تلو کې خپلو قدرمنو اورېدونکو له لنډ شان پیغام
او د راروانې خپرونې په اړه باندې خو موږ خبره وکړه چې کلچر او تاریخ باندې به بیا انشاءالله همدغه موضوع ده زمونږ او دې کې به چې دا مونږ کلچر دا خبره لږه پوره راټوله نه کړې شوه جی نو دا به راټوله کوو بیا به په تاریخ خبره وکړو ځان له نو بیا به دا دواړه یو بل سره ټاله کوو چې مثلا آرټ او تاریخ آرټ او کلچر او تاریخ چې د دوی یو بل سره څه تړون دی د دې ټولو او زما خپل غرض دا دی چې آرټ او شاعري او دا خو لکه د هغې شاعرانو خپل رول دی د آرټ خپل رول دی هغه هر چاته معلوم دی زما صرف پکې خپل غرض دا دی چې زمونږ د ځوانان زلمې کل د خپلې ژبې خپل ادب او خپل تاریخ نه خبر شي او دوی سره د دوی یو علمي بنیاد جوړ شي ځکه چې اکثر داسې وي او ورځې زه یو کلاس ته لاړلم د طالب علمانو نو ما تپوس وکړه ما ستاسو د څه پیریډ دی نو هغوی ویې معاشرتي علوم نو ما ورته مې دا څه ته وایي نو یو کس ته پته نه وه نو ما ورته مې بچې په بورډ مې ورته ولیکل معاشرتي او علوم مې جدا جدا ولیکل ما د معاشري علمونه کړل نو مطلب دا دی چې موږ زمونږ کالج طالب علماني یونیورسټۍ پورې ورسي خو د بنیادي اصطلاحاتو روح ته چاني کوز کړي ځینې ډېر ښه استادان یې دا کوششو کې کړي دي خو ځینې ځایونو کې یا خو وخت میلاو نه شي یا هغه استاد صاحب چې دی نو ونه کړی شي داسې نو زه وایم چې دا مونږ وکړو چې مونږ دا خپل بچي او دا خپل ځوانان کم از کم د دې خپل په دې حواله باندې دې څیزونو سره بلد شي نو ستاسو د راتلو ستاسو د دومره درنو خوږو خبرو کولو قدرمنو اورېدونکو دا د نن ورځ خپرونه زیبا هنرونه کلتور او تاریخ چې تاسو پکې د ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب نه ډېرې علمي تحقیقي او خوندورې خبرې واورېدې د علم نه ډکې خبرې تاسو واورېدې قدرمنو اورېدونکو که څه داسې خبره زموږ د خولې نه وتلې وي چې ستاسو خاطر دودونه شوی وي د هغې دپاره ستاسو نه غواړم بخښنه د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رسخت او دا ته چې زه اخر به لاړ شي دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه چېرته م چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ او د کور مو ودان شپه مو په خیر د الله په امان